د حضرت عیسی علیه السلام په دور کې یو زنانه وه او دا زنانه ډېره نیکه زنانه وه، ډېره ښه ښځه وه او ایمانداره ښځه وه. دا ښځه مانځه باندې ودرېدله او شیطان ورته رالی او شیطان ورته وویل چې تنور یې لمبه کلی و. نو دې ښځې ته یې وویل چې ستا خو هغه ډوډۍ لاړې وسولې، چې کومې ډوډۍ ته چې کوم دی پخولې په تنور کې وسوې تا اوږد مونځ شروع کړی دی. نو دې ښځې هغې ته توجه ورنه کړه. بیا دې ښځې شیطان یو ماشوم راواغسته دې ښځې او ایستی ونه چې کوم دی تنور ته ګوزار کړو او بیا ورته وویل چې زوی دې په تنور کې سوځي. بیا دې ښځې هغې ته توجه ورنه کړله. بیا په دې کې د دې ښځې خاوند کور ته رالی چې کله وکتل تنور دی، په تنور کې ماشوم لمبې وایي او ماشوم سوځي نه، قیمتي کاڼي په دې تنور کې پراته دي، دا ماشوم د هغې سره لوبې کوي. بیا د الله قدرت ته ګوره، عیسی علیه السلام د دې واقعه نه خبر شو چې ماشوم په اور کې دی او هغه سوځي نه، اور ونه سوځېدو. نو عیسی علیه السلام د ښځې خوا ته راغلی، تپوسونه یې ترې وکړل چې ته څه رسې عملونه کوې. هغې ورته وویل چې زه هر وخت په اوداسه کې اوسېږم او چې کله اودس مات کړم اودس وکړم بېرته 2 رکعته نفل کوم نو او د الله مخلوق ته ضرر نه ورکوم، د الله مخلوق ته تکلیف نه ورکوم او چې څه تکلیف په ما باندې راځي په دې باندې صبر کوم. نو زما له په دې باندې الله دا مرتبه راکړې ده. لهذا که موږ او تاسو صحیح منځونه وکړو او صحیح د الله تعالی عبادت